باندې د حقوق العباد پوره کول هم لازم دي. څرنګه چې اهتمام د حقوق الله کوي همدارنګه به اهتمام د حقوق العباد کوي. الله جل جلاله ډېر کله د بنده ډیوټي فرمایي او د بنده لپاره فرمایي چې زما حق په بنده باندې څه شي. لکه الله جل جلاله دا داستان فرمایي د حقوق الله په 29 سپاره کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نه ده پیدا کړي ما جنات او انسانان مگر د خپل عبادت لپاره. حقوق الله تعبیر عبادت سره کېږي د حقوق الله په بنده باندې. حقوق الله کې اول حق د بنده اول حق د الله د الله عبادت کول دي. بیا د حقوق الله فورس ډېر لوی غټ فورس دی. حقوق الله ډېر زیات دي بیا به شمار اوسون نزول